په لیجند لیگ کې بیګا د پاکستان لوبډلې انګلند لوبډلې ته شکست ورکړی دی. یو ډیر ګرم میچ شوی دی, یو ډیر تھریلینګ میچ شوی دی. مکمل سکور کارډ در سره شریکوم په دې ویډیو کې. کامران اکمل یو ځل بیا خراب فیلډینګ کړی دی, خراب وکټ کیپینګ کړی دی, بیټینګ هم داسې خاص بیټینګ نو د پاکستان تر طرف چا ښه سکور کړی دی, چا ښه بالینګ کړی دی. او دین علاوه د انګلند په ټیم کې کم کھلاڑیان شامل او مکمل ډیټیل سره په خبره کو تاسو لا په سایډ لا سکور کارډ الریډي ښکاری. پاکستان نو منه بیټینګ کړو چې په شل اورونو کې نه کھلاڑیان آؤٹ اور 160 رنزونه د پاکستان لوبډلې جوړ کړو چې کامران اکمل 12 بال باندې 8 رنزونه جوړ کړو. یو چوکۍ صرف واخلې و. دین علاوه شرجیل خان 15 بال 12 رنزونه جوړ کړو چې د یو چکه واخلې و په خپل اننګز کې. عمر امین 9 بال 6 رنزونه, محمد حفیظ پکې ښه بیټینګ کړو 34 بال 54 رنزونه محمد حفیظ جوړ کړو. شعیب ملک 5 بال 1, آصف علی 13 بال 15, صہیب مقصود 3 بال 2, عامر یامین 13 بال 27. عامر یامین پکې زبردست بیټینګ کړي په اخر کې. سہیل تنویر 11 بال 17, سہیل خان 5 بال 8 اور وهاب ریاض اور رومان رئیس پکې بیټینګ نو راغلی جی. د انګلند طرفې چې کم بالران دي, ریان سایډ باټم 3 اور 18 یو وکټ اشتري د سټوارټ میکر 4 اور 25 یو وکټ کې دي شي. دا کھلاڑیان چې کم دي زکه زموږ په وخت کې دي کھلاڑیان لو بنو کړی دا ډیر زاړه کھلاڑیان دي دا بالران. کرسټریملټ 4 اور 36 2 وکټ اور لیم پلانکټ دغه خیر زموږ په ټایم کې پلانکټ چې کم دي د زموږ په ټایم کې مطلب گیم کړی دي نو دې بتا سو پیژنې 4 اور 28 2 وکټ. ډیمیټری 4 اور 30 یو وکټ اور جیمز وینس چې کم دي یو اور 22 رنز ورکړي اور یو وکټ. جیمز وینس کوالټي تاسو پیژنې په پی ایس ایل کې هم لوبه کوي جی. خدا خو د انګلند بالینګ لاین اپ بیا د پاکستان بالینګ وګورئ او د انګلند بیټینګ وګورئ. نو انګلند 160 رنزونو چې سکول پس 155 رنزونه کړي دي, 50 رنزونو باندې دا میچ پاکستان ګټلې دي. د انګلند د طرفې صرف 3 کھلاڑیان آؤټ خو بیا هم د سکور نه دی کړي. فل مسټرډ 51 بال 58 رنزونه جوړ کړي دي, بالونه زیات خراب کړي. سر الیسټر کوک چې کم دی د انګلند سابقه کپتان او دا یو ډیر آؤټسټینډینګ کھلاڑیو جی. په ټیسټ کې د انګلند لپاره ډیر زیات رنزونه جوړ کړي دي, 15 بال 7 رنزونه د کړي دي. جیمز وینس قسمت د پاکستان خو چې د زره آؤټ کړي دي کدی نه وی آؤټ کړي دا میچ ډیر په اسانه غټلو. 9 بال 7 رنزونه. لانبل چې کم دی دا هم یو ډیر میډل اډر زبردست بیټسمن د انګلند کپتان هم لک ټایم د لپاره د انګلند پاتې شوی 35 بال 51 رنزونه لانبل هم جوړ کړي دي. مورګن ایون مورګن چې کم دی 12 بال 100 رنزونه جوړ کړي. مورګن خو بال لډي تاسو پیژنې د په ټایم کې گیم کړي دي اوسنه چې کم جنریشن دی وی پیژنې اخه کھلاڑی خو بیټسمن د انګلند کپتان هم پاتې شوی دی. خره پاکستان تر طرف رومان رئیس 4 اور 14 یو وکټ خپل بالینګ کړی دی. سہیل تنویر لګ ایکسپنسو ثابت شوی 4 اور 41 یو وکټ. سہیل خان 2 اور 21 وکټ یومنا. شعیب ملک 3 اور 15 وکټ یومنا. عامر یامین 27 رنزونه ور کړی دي 4 اور کې یو وکټ اشتري د عامر یامین په بیټینګ کې 27 رنزونه کړو او په بالینګ کې 27 رنزونه ور کړی هم دي. وهاب ریاض 3 اور 27 وکټ یومنا. کامران اکمل کیپینګ کې کیچونه هم ډراپ کړی دي, لیگ بای کې ته هم سکور تللی دی. نو کامران اکمل څنګه چې همیشه په خپل ځوانۍ کې خراب وکټ کیپینګ کړی دی نو داسې اوس په لیجند لیگ کې هم خراب وکټ کیپینګ کړی دی. اور کامران اکمل عین موقع باندې سرفراز احمد ډراپ شو چونکې سرفراز احمد وکټ کیپر بیټسمن د دې لیجند لیگ کې سلیکټ شو خو په عین موقع باندې سرفراز احمد ډراپ اور کامران اکمل په ټیم کې ور شامل کو جی. خیر دا خو د بیګانی میچ پاکستان په مقابله انګلند مکمل سکور کارډو چې پاکستان په 50 رنزونو باندې دا میچ ګټلې د انګلند نه. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.